نو دا ګیره در نخریم او دا پټکي درله په ډیران غورځومه. تا خو مله دې ګیره دې پټکي پسې خندا وکړله. ستا د ګیرې مثال د سپي د لکۍ دی. بل ورځ شکیلې به وایي چې یاره دغه دې چا راته وایي چې یو سیک دی او دغسې دغه خان صاحب پسې ډېر جاړي. نن مې سیک په ګیلمنې پسې م جاړي. نو خور خو دې نن مړه شوې ده ځکه جاړي که نه. یاره ډېر بې غیرته او بړوا سړی کم از کم چې دا پټکي دې کوز کړی وي که نه. د علماء کرامو دا خلیه دې نه دغه کولې ډېره به ښه وه. زه وایم چې مړه آنلاین در باندې سور شم، خو په د آنلاین سورېدو اپشن په دې موبایل کې نه راځي، په خدای یقین کې. او په مخامخ ته په ګوتو نه راځي چې سم د باندې په ویښه سور شم چې د اړه د باندې تش کړمه. کونه خو داسې م ورکړې د سترګو کې د خوڅې م حیا نشته دی. خو کم از کم د کونیتوب کار خو چې دی پټکي سمه کوه که نه. د ښځې خاښتګ دی وغیم بیا ما ته خلک وایي بلاله ته پسې ډېر جوور لاړلي. نو دې بړوا ته اوس وګورئ د مولیانو کار دا دی لکه دا د کونې پیدا چې کوي. نشته په دغه ټول دیر کې یو غیرتي سړی یم چې په دله په دې کږه خوله کې زما دا نیغ غڼ ورمنډي چې دا سوپره والا داسې په دغه راوشلی پیره په وړوکوالي خو داسې م کونه ورکړ ده. خو اوس هم ما ته مړوي سیخ کار دی. دا د ګسکې کار تا ډېر کړی دی. بې غیرته بې حیا تا کې شرم هم نشته دی چې تا ګیره پرېښې ده او پټکې دې والې دي او په کنجرو ښځو پسې چې دی سره ته ټوله شپه چې دی لایو ناست دی او هغې درته ووي پیره داسې به د سره وکړو هغسې به د سره وکړو سم یو کنجرې سره لایو ناست وي چې کمنټ مې درته وکړه د کونې پیدا نو بلاک دې کړلمه. که غیرت در کې وي تا به ما سره لږ لایو راشه زه په تا آنلاین سورېږم. ستا دغه ښځه هم چې دی تا ته دا نه وایي چې پیره تا دا کونه ورکول پرېږده که نه هغه هم ستا دې کار ته تاسو یو خیل دې ما ته کوني ښکاري. مړه یوازې ته کوني نه خیل دې کوني دی ځکه داسې د کونیتوب کارونه کوي. که د خیل نه د مضبوط وي که نه قامي مضبوط وي نو کېدی شي چې تا داسې کار نه وی کړی. ستا به لږ شانته کې که مشر کشر دی وی تا خدای شته که دا کار کړی وي. خو ته د قامي کوني ما ته ښکاري په قوم کوني خیلي. د بې غیرت او د بې حیا بچی دا پټکي کم از کم کوز که دا د علماء کرامو او دا د انبیاو سنت دی. دا ګیره او دا پټکي دا وغورځوه د شا فیلډ ته روځه که نه. شولې دغه چې کوم کار دی بس دا دغه کوه بیا دا بیا لرې که. ډېر خلک پوس ماتي چې ستاسو کار دی. دغه خلکو ته زه یم چې تاسو هم دا کار کوئ. پوه شولې تاسو هم د دې پیر رنګې بړواګان یې څنګه چې دا پیر بغریشه چې ټول عمر یې د ګسې کار کړی دی کوني څنګه چې دا کوني دغسې سپوټران هم کوني دی چې چا کونه ورکړی دی هغه دا پیر مجرد پالو کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمن تاسو دغه ویډیو په نظر باندې راځي. دا د پیر بغریشه او پیر بغریشه چې د مکر دا اوخ کې توي او د مکر دا جړه کوي دا د چا په غم باندې دا یو دمی زنانه دا فحش زنانه چې هغه ګیلمنه ده چا وشتا او دا د دغه شان غلط خلکو په مر باندې دا اوخ کې توي او خپکیږي. نو زه افسوس کوم چې پیر بغریشه چرته نیکانو په مرګ باندې خو بتا دي افسوس نه کړي. او عربی کې مقوله ده وای الجنس يميل الى الجنس. یو جنس چې کوم دی بل جنس ته مایل کیږي. دغه هم فحاش خلکو دغه هم دمان خلکو تور سوم دغه شانی نو تا هغوی ته مایلې ځکه د هغوی په غم باندې تعالی خفګان درځي او پریشان کیږي. نور هغوی چې کوم دی داسې زندگی تیر کړی ده چې دغه فتنې ختمېدل چې کوم دی بدی کې بهتري ده. ورنه نور معاشره چې کوم دی متګند کی او د داسې ټیک ټاکري د مرنه دي نور ټیک ټاکرانو لا دي نور فحاش خلکو لکه نارینه او زنانه دي عبرت او سبق اخیستل پکار دي. خو بیا هم بدغه خلکو کې چې کوم دی حیا او شرم نشته لري د داسې مرنه چې کوم دی سبق نه اخلي. خو زه د پیر بغریشه د حیرانی ما د الله بندا لګ دا کمنټون دی وګوره خلکو د خاندان د هر څه پوری کنځلې او پتا کې شرم او حیا نشته ده. داسې بې غیرته بې حیا د فحاش خلکو په مرګ باندې تخه پکېږي او د نیکانو په مرګ باندې چرته خپنه شوي. د مکر دا اوخ کې توې نو ولې توې د دې په فحاشۍ پسې د دې په غټم تو پسې په ګډاګانو پسې په هغه ګډ وډو خبرو پسې چې کوم دې تخپې. نو دا د پیر بغریشه اصلیت او حقیقت د تاسو پیژنې. الجنس يميل الى الجنس. دغه شان چې کوم دی د دیو په شان دي دا او نو هغه ته د مایل دی او دا هغه په مرګ باندې ډیر زیات پریشان او خپه دي. الله پاک دې ورسره هم واخلي چې ته هم د دې دنیا نه ورک شي. الله رب عزت موږ ته نیکمل توفیق راکړي او الله رب عزت موږ د خپل نافرمانی نه وساتي. وما علينا الا البلاغ.